أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله العظيم सूरत बकरा द्वेमा सिपारा 219 नंबर आयात। व इब्तिदा द इस्लाम के और द इस्लाम न मख के द जाहिलियत द रस्मुना शराब खोरी और जवारी आम हुआ। पैगंबर अलैहिस्सलाम के मदीने मुनव्वरे ता हिजरत ओको न द मदीने मुनव्वरे खलक हम द शराबो और द जवारे आदतु। आम तौर बांधे द देदवाड़ो सीजनों जाहिरी फैदे बखल कुली दिल व आशिकानू पे और पदे के चिकम नुकसान और खराबे वे हरे ते नजर नो। द अल्लाह पाक आदत च पहर यो कौम के पहर वतन के सो अकलमंद खलक एदा से पैदा करी हुई कि दागुई तबीयत पाकल बांधे गालिब हुई। यो तबई ख्वाहिश कदा अकल खिलाफ हुई दगे ख्वाहिश तद्वी न वर्जी दे मामले के पैगंबर अलैहिस्सलाम तो यो खास मुकाम हासिल हो योसिस बरस्तो हरामी दुन के हो न द पैगंबर अलैहिस्सलाम तबीयत बदागे न मख के ना नफरत को। सहाबे किरामो के बाज़ बुजुर्गान दासियू कि कम वक्त के शराब हलालू नो यो गुटे कर तस्कले ने दे गुटे वत हम नबी वरोड़े ढेर सहाबे किराम दासियू कि अगुई शराब स्कली नदी पदा से वक्त के कि द शराब द हुर्मत हुक्म रागले नो। द शराब पवज बांधे द इंसान अकल त नुकसान रसीगी इंसानी अकल खराब शी कि कल अकल खराब शो नो टोल बदन बांधे ब्या असर कीगी। दे नमक के आयातुन के द अल्लाह पलार के द माल और द जान द जिहाद बयानो कल इंसान बदन रोग जोड़वी सेहतमंद वी द फसाद न खाली वी न दे बद अल्लाह पलार के जिहाद कई वो कल बदन के नुकसान रागे नो अकल बेम खराब शी न दे ब्या द जिहाद कवलो काबिल न पाती कीगी। दगरंग द जिहाद बिलमाल द पार द माल हिफाजत हम जरूरी दी कि माल नवी या माल खुवी खो फजुल और अबस जाइन की लगी द अल्लाह पलार के द खर्च कवल मुकबस में लौशी द अकल और द माल हिफाजत द जिहाद द पार जरूरी दी। दे आयात मुबारक के द सहाबे किरामो द तरफ ना द दो सीजन मुबारक के सवाल ले और आगे जवाब जिक्र दे। कम से इंसान द अकल और माल
د خرابۍ نه بچ کېدو دپاره د شرابو نه او د جوارۍ نه پابندي ده. شرابو سره د انسان د عقل فساد راځي او د دې په وجه د انسان ټول بدن کې اثر راشي او بیا دې د جهاد فی سبیل الله قابل پاتې نشي. او جوارۍ سره یو خو د انسان مال ضایع کېږي او بل د مال ګټلو او د کسب کولو نه پکې ناراستی پیدا کېږي. نو د مال ګټلو نور حلال ذریعې ته نه پاتې شي، په دې وجه د انفاق فی سبیل الله قابل پاتې نشي. په مکه معظمه کې او د اسلام په ابتدا کې شراب او جواری حلالو. مدینه منورې ته چې صحابه کرامو هجرت وکړ نو د مدینه منورې په خلکو کې هم د شراب او د جواری رواج و. ظاهري فایدو ته کتل او باطنی نقصانات او خرابو ته نه کتل. د پیغمبر علیه السلام او د بعض صحابه کرامو د پخوا نه د دې څیزونو نه نفرت و، په هغه نقصاناتو باندې نظر و. نو خپل خواهش دفع کړی دی، طبعي خواهش که د چا به و نو د بعض صحابه کرامو هغه دفع کړی دی او د نقصان ته یې کتلي دي، شراب او جوارۍ نه ځان بچ کړی دی. د شرابو په باره کې اول په صورت نحل کې الله پاک آیات را نازل کړی دی، ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا. یعنی د میوو د قجرو او د انګورو نه تاسو چې د نشي څیز جوړوئ، د نشي څیز شراب، او بهترین روزي ته نه هم حاصلېږي. نو په دې کې ستاسو لپاره عبرت دی. ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا. د میوو د قجرو او د انګورو نه تاسو د نشي څیز جوړوئ. ورزقا حسنا، او تاسو ته رزق حسن خشته رزق هم حاصلوئ. نو دې کې د نشي څیز په مقابله کې د رزق حسن ذکر کولو مطلب هم دا دی چې شراب رزق حسن نه دی. شراب ذکر کړل او د شراب مقابله کې نور څیزونه چې جوړیږي هغې ته رزق حسن ووي. نو معلومه شوله چې شراب رزق حسن خشته رزق نه دی. نو په دې کې مسلمانانو ته تنبیه ورکړې شوه چې د شرابو په مقابله کې د رزق حسن طلب وکړي، خو د شرابو په حراموالي باندې ښکاره حکم رانغی. نو دې کې یو اشاره قدرې راله چې شراب ښه نه دي. بیا یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ عرض کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، من ته د شرابو او د جوارۍ په باره کې فتوا او حکم راکا چې دا دواړه عقل او مال تباه کوونکي څیزونه دي. په دې دا آیات نازل شو، ویسألونک عن الخمر والمیسر. دا دویم آیات دی چې دې باره کې نازل شو، او په دې آیات کې صفا طور د شرابو او د جوارۍ نه خو دوی منع نه شو، مگر د دې دواړو خرابو او فسادونو بیان پکې وشو چې د شرابو د وجې نه انسان په ډېرو ګناهونو او خرابو کې مبتلا کېدی شي. لکه په دې آیات کې خدای پاک د طرف نه دوی ته یو مشوره ورکړې شوه چې په دې کې ډېرې خرابې دي او لږې غوندې پکې فایدې هم شته. د ټولو نه لویه د نقصان او خرابې خبره دا ده چې د شرابو په ذریعه عقل او هوش ختم شي، چې دا د ټولو کمالاتو د انساني شرافت اصل او بنیاد دی.
چې کله د یو انسان نه عقل لاړ شي نو د ټولو ګناهونو نه د ټولو ګناهونو ته لاره اواره شي. او دغه رنګ په دیوالۍ کې د ټولو نه لوی نقصان چې د انسان د مال په حرص کې مبتلا کېدل دي، بې همته کېدل دي، د روزۍ ګټلو نه منع کول دي. چې د انسان د مال حرص موجود وي او د همت او مهنت ذرایع نه اختیاروي، نو د مال پیدا کولو دپاره بیا دې هرې ګناه، جرم او غلط کار ته تیاري. نو بیا دې د نورو ګناهونو د نورو جرمونو سوچ او فکر کوي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ته یو ورځ څه میلمانه راغلل، نو طعام او میلمستیا چې تیاره شول نو په هغې کې اخر کې د شرابو دور و. نو په خپله هم شراب وڅښل، میلمنو له هم شراب ورکړل، ټول نشه شو او د ماښام د مانځه وخت پرې راغی. یو صاحب د ماښام مانځه ته مخکې شو، قل یا ایها الکافرون صورت شروع کړ او د لا اعبد ما تعبدون په ځای وی اعبد ما تعبدون، معنی بالکل الټه شوله. نو په دې بیا حکم راغی یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اے ایمان والو مانځه ته په داسې حالت کې مه نږدې کېږئ چې تاسو نشه. نو دې آیات سره د مونځ په وخت کې د شرابو نه منع راغلله او نورو اوقاتو کې منع نه وه. صحابه کرامو چې کله دا واورېدل چې دا د مانځه نه منع کوونکی چیز دی، نو هغوی شراب څښل د سره پرېښودل. بیا یو ځل داسې واقع پېښه شوله چې حضرت عتبان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ یو څو صحابه کرامو له دعوت کړو. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ پکې ومو. د خوراک نه پس شراب وڅښلی شو. د عربو د عادت مطابق شعر و شاعري شروع شوله او د خپلو فخرونو بیان شروع شو. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ یو قصیده ولوستله چې پکې د مدینې د انصارو بد بیان شو او د خپل قوم صفتو. یو انصاري زلمی په غوسه کې راپاڅېده او د اوښ په جامه د سعد ابن ابي وقاص سر یې ووو او سخت یې زخمي کړ. پیغمبر علیه السلام ته چې دا بیان وشو نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا الله موږ ته د شرابو په باره کې واضحه حکم راولېږه. نو دې نه پس د سورت مائده آیاتونه نازل شو. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. شراب او جواری او په غشو باندې تقسیم وغیرہ دا د شیطان عمل دی، نجس دی او د دې نه ځان بچ کړئ. چې دا آیات مبارک نازل شو نو صحابه کرام هر ځای کې چې وو چې دا اعلان یې اورېدلی دی نو د شرابو نه حق ساتې توبه استرا. که د چا په لاس کې جام د شرابو هغې څکلې نه دی غورځولی دی. اوس الله پاک داسې په مزه مزه باندې دا حکم را لېږه او په یو ځل باندې نه فرمایل چې شراب نجس دي، حرام دي، پلیت دي، دا مه څښئ. دا په مزه مزه دا حکم را لېږلو کې د الله پاک حکمتونه دي. شریعت اسلامی چې کوم احکام را لېږي هغې کې د انساني جذباتو خیال ساتلی شوی دی.
چې د انسان ته د شریعت حکم منلو کې څه تکلیف ونه رسیږي او د الله حکم دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله یو نفس نه مکلف کوي مگر څومره چې د دې نفس طاقت وي د شرابو سره دا خلق ډیر زیات عادتو نو اگر چې حکم منل مسلمان کارو خو ډیر زیات تکلیف به وتا نو الله پاک داسې په مزه مزه حکم را لېږه او دوی لږ لږ د شرابو د عادت نه اړول علما فرمای فطام العادة اشد من فطام الرضاعة ماشوم چې مور دا پیو نه منې کوي دغه ماشوم ته څومره تکلیف وي د شپې هم جاړي د ورځې هم جاړي مور ولا کله یو څیز ورکوي کله بل څیز ورکوي خو دې ډېر زیات جاړي او په ډېره جاګانو په تکلیفونو باندې بیا دې د پیو نه منې شي نو دا د پیو نه د ماشوم منې کول دا اسان دي خو د یو انسان عادت چې جوړ شي نو د عادت نه اړول دا ګران کار دی نو فطام العادة اشد عادت نه منې کول دا ډېر سخت دی من فطام الرضاعة د پیو دا پرې کولو نه نو دا د صحابه کرامو د پخوانه د جاهلیت د زمانې نه چې د شرابو عادتو هغوی سمدستي منې کول د هغوی باندې یو طبعي بوج راته نو الله پاک دغه بوج ورته کم که او په دمه دمه باندې په اشارو یې پویول چې شراب ښه شی نه دی خو چې کله حکم راغلی چې شراب حرام شو نو د هغې نه بیا وروستو سخت احکام او وعیدونه ذکر شوي دي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه السلام د شرابو په باره کې لسو کسانو باندې لعنت ویلی دی د شرابو دپاره انګور وغیره چې نچوڼي کوي نو دې نچوڼي کولو والا باندې لعنت بیا چې څوک شراب جوړولو والا باندې لعنت څوک چې شراب سکي په خپله په هغه لعنت چې په چای سکوي په هغه لعنت څوک چې راوړي په هغه لعنت چا دپاره چې راوړي په هغه لعنت چې څوک یې خرڅوي په هغه لعنت او څوک چې اخلي په هغه هم لعنت څوک که چا له اسې ورکوي په هغه هم لعنت او څوک چې ګټه خوري په هغه هم لعنت په دې لسو کسانو باندې پیغمبر علیه السلام لعنت ویلی دی بیا یوازې پیغمبر علیه السلام په زباني تعلیم او تبلیغ باندې اکتفا نه ده کړې بلکې عملي طور باندې قانوني طور باندې اعلان وکړ چې چا سره هر قسم شراب موجود وي فلاني ځای ته راجمع کړي نو صحابه کرامو چې حکم واورېده نو کورونو کې چې کوم شراب د استعمال دپاره ایښي ویړل عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي پیغمبر علیه السلام چې اعلان وکړ په مدینه منوره کې په لارو کوڅو کې شراب واړولی شو د شرابو چاټۍ ماتې کړې شوې که یو مجلس کې چا شراب څکل څوک ساقي جوړ دی هغه هم شراب واړول د مدینې منورې په لارو په کوڅو کې په نالو کې شراب داسې بهدلي دي لکه چې باران وشي او دا نالۍ ډکې ډکې بیږي او څو ورځې پس چې باران به کېده نو د باران سره د لښتو نه د نالو نه د شرابو هغه سوړ بوی به باران سره بیا تازه شو صحابه کرامو سره چې څومره ذخیرې پرتې وې هغه یې ټولې راوویستې توی یې کړلې که د تجارت دپاره وې هم پیغمبر علیه السلام په خپل لاس مبارک باندې هغه چاټې ماتې کړې هغه مشکونه یې وشلول چې کوم د شرابو ډکو او نور یې صحابه کرامو ته حواله کړل چې دا تاسو واړوئ یو صحابي د شرابو تجارت کو د شام نه ډیر زیات شراب راغوستی و اتفاقا دغه زمانه کې د ټول رقم
په شرابو باندې بند کړو او چې کله دغه تجارتي مال را ورسېد مدینې منورې ته راغی دغه وخت کې اعلان وشو چې شراب حرام دې صحابي خپله ټوله سرمایه دغه ځای کې اعلان اورېدو نه پس اړولې ده او دی نه دي ویلې چېره دا خو ماله څه ګټه وکړي دې نه به بل څوک هم بل څوک نو دا یو معجزه وه د اسلام صحابه کرامو یو بې مثاله اطاعت ښکاره کړ چې د دې مثال دنیا کې مخکې چېرته پېښ شوی نه دی رستو به رانه شي د شرابو کې ډېر لوی نقصانات دي د الله حکم د آخرت فکر چې چا سره وي په دې باندې عمل کوي که د آخرت فکر د چا نه وي نو قانون دا شی بدلولی نشي ډېر لوی لوی قومونه او وطنونه هغوی د شرابو دپاره خپل قوانین جوړ کړي دي خو چې د آخرت فکر پکې نه وي هغه قوانین نافذ شوي نه دي ختم شوي دي واپس مات کړي شو دویم چیز چې په دې آیات کې تپوس شوی دی او د هغې فایده او نقصان دواړه ښوولي شوي دي نو هغه جواري ده جواري دا هم د شریعت نه مخکې د اسلام نه مخکې د عربو عادتو په دې باندې هم ډېر خلک عاشقانو نو جواري هم حرامه کړې شوله د جوارۍ چې څومره قسمونه دي دا ټول حرام که وړه جواري ده او که لویه جواري ده که دا واړه لوبې کوي او په دې لوبو کې لږ لږ څیز ګټل او بیلل وي نو دا هم جواري ده د وړوکوالي د وخت نه ماشومان په دې لتېږي نو دا هم منې کول غواړي که د پیسو جواري وي که د منیرو ګټه تاوان وي که د کنجکو وي او که د غوزانو وي او که د ګرګو لوبې وي غوزان او ګرګې دا به مخکې خلکو کول دې کې هم ګټه او بیلات او دا جواري ده الميسر القمار حتى لعب الصبيان بالكعاب والجوز هر قسم جواري دا حرامه ده تر دې چې د ماشومانو د لوبو لرګي ګیټ کې او غوزان وغیره دا هم حرام موجوده وخت کې قسم قسم لافیانې دي دا لافیانې هم جواري ده دا هم حرامې دي په خاص موقعو باندې لافیانې روزي د لافیانو لوبې کېږي نو کله وایي ټیپ کې کیسټ یې ورکړې وي وایي ټیکټ والو دا ټیپ به دې راخېږي هغه ټیپ چرم د چا نه دی راختلی ځکه چې کرم دکاندار د لافیا دا سامان خرڅوي نو د دې ټیپ هغه ټیکټ یې دکاندار له لاس کې ورکوي چې دا به د هېڅ چا نه راخېږي په دې به ته خلک ګرمې او نور معمولي څیزونه به راخېږي ټیکټ ورکوه او دا ټیپ پسې به خلک راځي او دا به د چا راخېږي نه داسې موټر سایکل او موټر وغیره د دې هم لافیانې وي دا ټول حرام دي معمې حل کول او په هغې باندې کاروبار چلول دا هم لافي ده دا هم حرام تجارتي لافیانې دا هم حرام نور د ټکټونو لوبې او په هغې باندې ګټه او تاوان او لږ وخت کې کروڑپتی جوړ شه نو قسم قسم د لوبې راوتلي دي دا ټولې جوارۍ دي حرامې دي که په یو ځای کې جواري کېږي د یو کلي د یو محلې د یو علاقې خلک یې کوي دا هم حرام او که حکومت ورله اجازت ورکوي نو دا هم حرام په لیسن باندې جواري کول په دې کې حکومت او د حکومت کارنده ټول خلک په دې کې ګناهګار دي نو جواري په هیڅ طریقه باندې جایز نه ده شریعت منع کړې ده تاش کول ترب کول او په دې باندې بې شمېره لوبې کول دا ټول حرام دي
ګټه تاوان پکې وي هم او که نه وي هم په دې لوبو کې ځان مشغولول جایز نه وي. شطرنج او نردشیر داسې لوبې دي چې دا تاسو په ځمکه تیخې راکاږئ او زمرې به م ورته ویل. په دې قسم لوبو کې لاس اخته کول داسې دي لکه د خنزیر په وینو او په غوښو کې لاس رنګ کول. دا ټول د ګناه کارونه دي. بعضې وخت کې بنده وایي ځان پې مشغولومه، نو ځان مشغولولو لپاره تاش او طرب وغیره مه کوه. د ګټې د تاوان دپاره دا څومره څیزونه چې دي دا ټول ناروا دي. دا د جوارۍ شکلونه، د لاټرو شکلونه، دا ټول ناروا دي. جبرائیل علیه السلام یو ځل پیغمبر علیه السلام له تشریف راوړو، خبر یې ورکړ، وی د الله په نیز باندې جعفر طیار په دې کې 4 خصلتونه دي او هغه الله ته زیات محبوب دي. پیغمبر علیه السلام حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ راوغوښتو، وی پتا کې 4 خصلتونه دي. جبرائیل راته وی چې دا خصلتونه د الله خوښ دي. نو دا ما ته ووایه تا کې کم خصلتونه دي؟ هغه ورته عرض کوي چې تر اوسه پورې ما چاته نه دي ویلې، د دې اظهار مې نه دی کړی، خو چې الله تعالی خبر درکړه اوس درته عرض کومه. هغه 4 خصلتونه دا دي. یو نمبر 1 دا چې ما وکتل شراب عقل زایله کوي، ختموي، نو چرم شرابو له نیم ورغلی. ما بوتانو ته وکتل چې د دوی په لاس کې نفع او ضرر نشته، نو د جاهلیت په زمانه کې چې ته بت ته نږدې شوی نه یم، بت پرستي مې نه ده کړې. او بل دا چې زه د خپلې بیبي او د خپلو لوریانو په معامله کې ډېر سخت غیرتمند یم، د دې وجې نه ما چرې زنا نه ده کړې. او نمبر 4 ما کتلی دي چې دروغ ویل دا رذالت دی، سپکاوی دی، نو ما په جهالت زمانه کې هم چې ته دروغ نه دی ویلی. په دې شرابو کې ظاهري طور څه فایده شته، په دې جوارۍ کې ظاهري طور باندې څه فایده شته. الله ویلي دي چې دې دواړو کې فایده شته، خو په دې دواړو کې نقصان هم شته. په جوارۍ کې نقصان شته، په شرابو کې نقصان شته، ګناه پکې شته. نو دا نقصان او ګناه دا ډیره ده د فایدې نه. فایده لږه ده، نقصان یې زیات دی. نو دې لږې فایدې ته مه ګوره، دې ډېر نقصان ته وګوره. نو د دې نه زړه صبر کا، جواري مه کوه او شراب هم مه څښه. کم څیز کې چې فایده او نقصان دواړه وي، نو فایدې ته مه ګوره، نقصان ته وګوره او ځان ته نه بچ کا. د جنازې په دې کټ باندې دا شین څادر چې اچولی شي او په هغې باندې آیات کرسي او 4 قل لیکلي وي، نو دا د خلک په دې مړي باندې څه دپاره اچوي؟ د دې بنده په زړه کې دا وي چې په دې د قرآن آیاتونه لیکلي دي، دا په خپل مړي باندې زه ور واچوم، نو زما دې مړي ته به د قرآن د دې آیاتونو برکت حاصل شي. نو د ده په ذهن کې خو د قرآن د آیاتونو برکت د ده مړي ته راتلل دا د ده ذهن کې دي. خو دې بل اړخ ته فکر وکړه چې کله جنازه وشي، نو د جنازې نه پس دا څادر چې را اونغاړې او یو کس لی ورکړي چې دا به کلي ته یوسې، جومات ته به یوسې یا کور ته به یوسې، دا سړی در واپس راتلو پورې دی په اودس کې وي که بې اودسه دی. که چېرې دا بنده بې اودسه وي او دې دغه د کلمو او د آیاتونو څادر کور ته راوړي، نو دې به د قرآن نه بې اودسه لاس وروړي او که نه به وروړي. او د قرآن آیاتونو په باره کې قرآن کې دي لا یمسه الا المطهرون، د قرآن له به لاس نه وروړي مګر هغه څوک چې پاک وي. نو دا سړی بې اودسه دی، د مقبرې نه کلي پورې
دې د قرآن آیاتونه په دواړه لاسه کې نیولي دي قرآن یې بې اودسه لاس کې نیولي دی به څونه ګناهګار شي نو ستا مړي ته خو د قرآن نه که فایده ستا ذهن کې وي نو دې جمدي له د کور غرق که چې دی په قرآن دې ووو بې اودسه د قرآن نه لاس وروړی دی دې ګناهګارېږي نو په دې مړي باندې د کلمو څادر مه اچوه بل دا دی چې سلفو صالحینو د پخوانه تر اوسه پورې په مړي باندې د قرآن لیکلې څادر نه دی اچولی مشرانو د صحابه کرامو د وخت نه تر اوسه پورې په مړي باندې د آیاتونو څادر اچولی نه دی نقصان هم پکې شته دی نو که پیدې ته ګورې نو نقصان ته وګوره په مړي باندې صفا پاک څادر واچوه د کور پاک څادر که نوي وي که زوړ وي دا هغه احترام دې وکړو او واپس به یې بیا راوړئ خو آیاتونه دې پرې نه وي بعضې خلک عهدنامه یا نور لیکلې آیاتونه یا بعضې ځایونو کې قرآن شریفونه هم مړي سره په قبر کې دفن کي وایي د دې نه به زموږ دې مړي ته فایده ورسېږي خو انسان عاجز دی کمزوری دی په دې قبر کې چې دې کېښودی شي سوره د پس د ده بدن اوچ وي وینې زبې ترې نه راوځي دقه ځای کې ته خو یې وینې نه خو تا چې کوم قرآن ایښی دی عهدنامه دی ایښې ده هغې کې د الله او د الله د رسول نومونه دي په هغې باندې د دې مړي د بدن وینې زبې ورپروزي د هغې بې حرمتي وشي نو ستا په ذهن کې خو یو فایده وه چې ستا مړي ته فایده رسېږي خو د قرآن بې حرمتي ترې نه کېږي د دې وجې نه عالمانو لیکلي چې مړي سره په کفن لیکل به نه کې او نه به ورسره د قرآن آیاتونه یا مقدس نومونه به ورسره هم نږدې مړي ته خپل نیک اعمال رسېږي او په دنیا کې پاتې نیک بندیان او وی چې نیک عملونه کوي او د خپل مړي ته بخي هغه ورته رسېږي نو د ثواب رسول نورې بهترینې جایز لارې شته په هغې خپلو مړو ته ثواب ورسوي د کلمې څادر یا عهدنامه یا آیاتونه لیکل او په قبر کې پرېښودل په دې کې نقصان دی پیدا نشته یسألونک عن الخمر والمیسر سوال کوي ستانه عن الخمر د شرابو په باره کې والمیسر او د جوارې په باره کې قل فیهما اثم کبیر او فرمائے پیغمبر علیہ السلام فیہما اثم کبیر پدے کے گناہ لویا دا پدے شرابو کے او پدے جوارے کے اثم کبیر غٹ گناہ دا پکے لویا گناہ دا ومنافع للناس او خلق دا پارا پدے کے فیدے ہم لی واسمهما اکبر من نفعهما او گناہ دا دے دوارو اکبرو لویا دا من نفعهما دا نفع دا دے دوارونا نفع پکشتا و دا نفع نے گناہ دیر لویا دا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك سوال کیسانا پیغمبر علیہ السلام ماذا ينفقون جسشی خرچ کی دوی دا اللہ پلار کے انفاق فی سبیل اللہ سشے دا اللہ پلار کے دوی خرچ کی قل العفو او فرمائے پیغمبر علیہ السلام العفو دا ضرورت نہ زیاد چیز دا اللہ پنم بانے خرچ کا کہ دا کم چیز دا ضرورت نہ زیاد تے نہ اغا چیز دا اللہ پنم بانے خرچ کوا قرآن پاک کے زی پزے انفاق فی سبیل اللہ حکم راغلے لی دا اللہ پلار کے خرچ اکا مقدار نہ بیان شوے کہ سمر خرچ اکا دا صحابہ کرام تپوس کئی کہ سمر مقدار با خرچ کو اس دیدے کی چدا کم سوال صحابہ کرام کئی نو دا زکاة صدقۃ الفطر عشر او صدقات واجبن علاوہ دا نور صدقات پبارک وضاحت واری دا زکاة کو اندازہ معلوم دا کہ سڑے صاحب نصاب وی نو دے با
सलवेख्तम हिस्सा द अल्लाह पर नूम वर्कई। सदक़तुल फितर यो बंदा साहिब निसाब दी नो दे बन निसफ स्वा तकरीबन पौबान 2 किलो गनम या 2 किलो गनम द यो बंदा पर सर वर्कई। द फसलुनो ज़कात मालूम ली कि लसमा हिस्सा या शलमा हिस्सा दा नो द दीन अलावा नफली सदक़ात चिरी दागी बारे के सहाबा किराम वजाहत गुआरी न अल्लाह हुक्म को कि दे खल्क तो फरमाया कि कम माल सास द जरूरियात ना ज्यादती भी अगर अल्लाह द रजा द पारा खर्च के संग च द आखिरत फिक्र जरूरी दी न दक्क शांति द दुनिया फिक्र हम जरूरी दी कचरता से टोल माल खर्च के नखपल जरूरियात बबिया संग पूरा के सोमरा माल द सररे और दा टोल तो द अल्लाह पनुम खर्च के नखपल बसखरे बची बदी सखरी दक्कमो बंजानो के हक पता लाजिम ले दावी हक सरो बिया सके नो द अल्लाह पलार के द खर्च कवलो मामला दा से दा कि दे के एतदाल न कार अखले ऐसे ना कि द खुदे पलार के खर्च कोलो पा नेक जज्बा दबल क्या हक द नजाया नशी कि खपल खजा और खपल बाल बच दावी नान न फका पता लाजिम दा और तक टोल माल द खुदे पनुम खैरात के नो द अहल अयाल नफका दरबान लाजिम और फपागे गुनाहगार पातिशी दावी हक से जाए की नो द खपल जरूरियात न अलावा ज्यादा माल खर्च का खुदा हुक्म अल्लाह न करे कि द खपल जरूरियात न अलावा ज्यादा टोल माल खर्च का देने भी वेले या आइंदा जरूरियात द पार इससे मफरेगदा दा खुदे मेरी वेले कि तासा तुमरा माल ज्यादा ली ना टोल वाला खपल बच्चों से हिस्सा मफरेगदा न द उम्मत औलिया किराम और बुजुर्गान बाज दासियों के अगवी द जरूरत न ज्याद हिस्स शेम न परे खोदो टोल बे द खुदे पनुम बाने और को सहाबे किरामों के बाज बंदियान दासियों क्या हुई बा द जरूरत न ज्यादा टोल से खैराती को अबू जर के पारी रजी अल्लाह ताला नो लगदा तरीका वा कि कोर के हिस्स शेम न परे खोदो बस वक्त मुनासिब और आज काट बे कौन और बे दखले पर नुमर को हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दागदा मामूल हो कि हर हफ्ता दखपल कोर तालाशी दे वागश्तला न कम सिर से बवता द जरूरत न ज्यादती का रखे दो बस अगर खैरात आम उलमाए किराम और बुजुर्गान आइंदा जरूरियात द पारा द जरूरत न ज्याद चीज सातल जायज गणी द जरूरत न ज्यादा चीजों जान सरा सातल द रातलुन के वक्त द पारा द जायज गणी सहाबे किरामों के यो लोया काफी दलदा से हम वा क्या गम मालदारू गनियानु और दागुई द मर्ग न रुस्तु पल्लकुन रुपए वारिसानु तपाती शिवी दी न द जरूरत न ज्यादा चीजों सातल हम जायज ली खुदा खुदे पनुम बांधे खर्च कवा दा से न कि टोलर सीस्ता और खुद अवर के और खुदे पनुम न वर्के वयस्अलूनक माज़ा युनफिकून सवाल कैसा न माज़ा युनफिकून चे दुई सशे खर्च की अल्लाह पनुम बांधे क़ुलिल अफ़्वा व तो फरमाए कि द जरूरत न ज्यादा चीजों न खर्च के दा अल्लाह पनुम बांधे कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु ओमदारंगे अल्लाह पाक बयान कई तासुता लकुमुल आयात तासुता आयात न बयानई
کذالک هم دارنگے یبین اللہ بیانی اللہ پاک لکم الآیات تاسط آیاتنا لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ دین پارک تاسو فکر اوکے پا دنیا او پا آخرت کے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى سوال کئیستان دا یتیمانو پا بارکے قل اصلاح لهم خیر دا یتیم پا بارکے تپوس اوشو دا یتیمان منگزان سرا شریکو دا یتیم دا پارا دا یتیم چکم سرپرستانو نا اغوی با ورلزان لا خوراک سکاک تیارو بیا دا یتیم دا پارا چه کم تیار چیز بو نا اغا با طول یتیم اون خوریشو نا سسیستے نا پاتے بشو نو دا یتیم چه کم متولی او کم مشرو اغا با پخپل دا یری نا نا استعمالو اسی نا پا دے اللہ خفشی نو دا سیز دا خوراک دا بسخاشو زائب شو او بخورده دا دا یتیم لپاره ځان له انتظام دا ګرانو صحابه کرامو په دې حق له تپوس کو نو الله پاک جواب راولېږه چې د یتیمانو مال په حق کې د دوی اصلاح او خیرخواهي د دې خیال کول بهتر چیز دی نو که دوی د مال د اصلاح په خیال باندې دوی ځان سره یو ځای ساتي هم او که د ځان نه جدا کې هم دا دواړه خبرې درست دي خو شرط پکې دا دی چې پیدا د یتیم پکې اولټوه اصلاح د یتیم اولټوه ویسألونک عن الیتاما دوی سوال کوي ستانه د یتیمانو په باره کې قل اصلاح لهم خیر او فرمایه پیغمبر علیه السلام اصلاح لهم خیر اصلاح د دوی د پاره غوره ده وان تخالطوهم کچره تاسو دوی د ځان شریک کې فاخوانکم نو دا ستاسو وروڼه دي دا یتیمان که ځان سره خوراک څښاک او خرچه کې شریک کې نو دا ستاسو وروڼه دي والله یعلم المفسد من المصلح الله تعالی علم دې الله پیژني المفسد فسادی لرا من المصلح د اصلاح کوونکي نه الله دواړه پیژني چې څوک د اصلاح په غرض یتیم ځان سره یو ځای کوي او څوک یې د فساد دپاره یو ځای کوي څوک یتیم ته نقصان رسوي څوک پیدا ولو شاء الله لأعنتکم که چېرې الله غوښتې وی لأعنتکم تاسو به مشقت کې اچولې وی چې خامخا به یتیم له بیل انتظام کوئ ان الله عزیز حکیم بیشک اللہ پاک عزیز زبردستی حکیم حکمت والا نے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين